دا علماء سره د مکتبي جوړه کې دي څه نه دی ډکه دا ګوري کنه علماء د ټولو فرقو مطالعه کوي لګي ناس دي ته الحمدلله او د الله فضل له موږ د ټولو فرقې داسې د الف نه یې پورې سټډي کړې دي دا کله کله چې موږ رد کوو دا اسې نه کوو چې زړم تاو کړي یا هم چا سره د پولی پټي مسله ده قسم بالله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د بچ کولو د دفاع غمرا سره ده چې د مسلمانانو نه نبی هغه ته د میز نه ډیلیټ کوي نعوذ بالله چې پیغمبر د میز نه لري کوي او د قران نه بدلو یو کتاب جوړ کار سره به د خپل عقل مطابق وي او دغه رنګ خپل خیالات او خیالي سونو وګزغلي نظم محترمون د اجازه مونږ نشته دا کتاب الله دې سره استاد را لګلې هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د قران نظام قائم کړ په دې په فیصله کې دي کله خزي خاون خبر راغلی د نبی علیہ السلام دربار ته راغلی او مجلس ته راغلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې پیغمبر دغه فیصله کړی ده کله پلار او د زوی مسله راغلی ده کله گاونډي او د گاونډي کله پټو والا د پټو د فصلونو مینس کې بکله کله د صحابو مینس کې خبر راتله چې لکه اول دوغو نمبر ستاده او کزما ده دا مسله ټول په حدیث کې شته نبی علیہ السلام دا ټول فیصله کړی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم زمد استاد خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین تر قیامت پورې اخری پیغمبر دنیا ته راولېږل چونکې دا غوینه بعد بل شریعت بل آسمانی کتاب او بل نبی دنیا ته ناراضي په دې وجه باندې داسې ملګری زموږ تاسو خوږ نبی له ورکړه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چغوی دا دین صحیح یاد کړو دې د پاره چې دا دین رستو خلکو ته ورسي او قیامت پورې دا خلق د دې دین د تعلیماتو نه محروم پاتې نشي ځکه الله مکه کې سړی وو چې دا دین په مینس کې خراب شوی دی نعوذ بالله یا صحابه چې د ټول امت او د نبی علیہ السلام مینس کې اولنۍ واسطه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینس کې او د ټول امت په مابین کې اولنۍ واسطه څوک دي صحابه کرام دي هغه نبی علیہ السلام ولید اقوال ورلواوري د خطبه بیانونه ورلواوري د ایواز قران ته نو ذکر قران نه غیر بیانات درسونه مواعظ سفر چایت احادیث وي هغه ته هم حفظا یاد کړ په یاد هغه خبري او بعض صحابو د ځان سره ولي کلی هغه خبره او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اعمال او عبادت په خپل سترګو ولیدل چې نبی علیہ السلام
دا عبادت په کومه طریقه کوي، دا اخلاق څنګه دي، دا طرز معاشرت څنګه دی، لباس څنګه دی، ناسته ولاړه څنګه ده، دا ټول تفصيلات الحمدلله په حدیثو کې صحابه کرام هم تر نقل کړه. ولی که چرته الله مکه دا ضایع شوی نه بیا دا قیامت پورې دین نشو، دا به حجت نشو په انسانانو باندې. والله تعالی تکلیف ما لا یطاق نګدي په بندګانو چې بندګ دی وس کې نه یو الله دې په مکلف کړی چې نه ګوره دا اخري دین دې ته معنی او دین دیني کومینس دا دین وو او شتا او قیامت پوری به وی الحمدلله. یو قران دې او بل دې شرح د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. ذکر الله تعالی قیامت پوری دا انسانان ما او تا مکلف کړیو چې بل پیغمبر ناراضي او دغه نبی نه چې دا کم دین را نقل دی او پاتې دی په دې به موت عمل کوي. ودی وجنه صحابه کرام رضی الله عنهم کوړه مسله ده او کلوې مسله ده. په دین کې خوړه مسله نه خو لکه ما او تا ته چې وړه غوندې ښکاری، حالانکه د دین هر خبره ډیره اوچته ده. حتی چې د مسواک دا مسله دا به وړه نه ګڼي، چیرې خو د مسواک د ډکی یو خبره ده نو نه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی او دا د دې متعلق آداب او احکام په شریعت کې ذکر دي. موږ به د نبی صلی الله علیه وسلم هر ادا اوچته غنو، د ټولي دنیا نه به درنه غنو. غرض دا دی دا صحابه کرام رضی الله عنهم الله تعالی زمون د دین اولنې سند ګرځولې دي. ولی هغه خلک چې په صحابو پسې پروپاګاندا کوي د دې اخر مقصد څه دی؟ دا خلک غواړي څه؟ او د عبد الله ابن سبا چې دا فتنه اوچته کړه او د دې ډلې اولنې بنیاد هغه کې خو د عبد الله ابن سبا يهودي، ځکه يهود د نبی عليه السلام د دور نه روانو سازشونه کول. قران په دې گواه دی چې حسد یو د نبی عليه السلام سره د دې امت سره حسد چې الله دی باندې ولی فضل کړی دی. قران په گواه دی، بار بار الله فرمایي چې دی تاسو سره حسد کوي. ولی در سره حسد کوي؟ هغه فضل چې الله تاسو له درکړی دی په هغه فضیلت در سره حسد کوي. او فضل څه دی چې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر وګرځاو، تاسو صحابه داغه ملګری کړي نو يهود د سره حسد کوي. په زیاده دي چې په دې نبی ایمان راوړي ځکه وي ته مخکې نه پته و چې اخیری نبی را روان دی، خو زت کرا مشری خرابې دل د مشری د لاسه ایمان را نه وړو نو په ځل کې حسد او بغض پیدا شو. نو د دې د لاسه دا کوم انسان په ځل کې چې نعوذ بالله تکبر او لویواله الله د حق نه نصیب کوي، خبي په دې خپل سترګو ویلي، په دې غوګونو به واوري او بیا به نه قبلې. دا ډېر خلک تاسو په دې معاشره کې وسینه قرآن حدیث او رسپ پورته ګوري نه قبلې، ځکه چې هغه ورته ځان عاجز او محتاج نه ګڼي. الله هم ته ودنګي. دا الله قانون دا دی چې چا کې قرآن او حدیث طرف ته عاجزي او د دې طلب او طلب پکې نو، الله رب العالمین دا چاله ویړیا او په مفت کې نو ورکړي. یو بچی چې دی بچی کله هغه د پلار د مال خیال نه ساتي او غلط استعمالي، چې انسان دی دا پلار او هغه ته پته ولګي دا بچی منا اهل دی، دا زما ګاډ دی، دا زما مال، دا زما کاروبار، دا تباکی جوارګر دی، یو ځکه بل ځکه دا بیلی لو پری په کوي، دمه په ګډي او نور څه کارونه په کوي، دا خو ما په خواري ګټلی دارس. نو پلاری دا خپل مال نو باسي پاسې نه وای پر دې خلک ځان لګوري او غزان سره شاګردان کوي په کار کوي، ځکه دا بچی نه اهلی دا پلاری د دې قابل نه غني چې د باندې اعتماد وکي او د تداکار او دا مالی امور ورس پاري، ځکه چې کې نه طلب شته او نه کې اهلیت شته. یو انسان دا نه برداشت کوي، نو رب العالمین خو غنی ذات دی، هغه څنګه دا برداشت کوي چې ما او تا کې طلب نه یو ته په حدیث مبارک متکبر یو د حق په باره کې پتا کې تکبر او الله دې له مفت کې درکې نه، ځان به عاجز غني او ځان به دې پیغمبر ته محتاج غني چې او دا نبی الله را لېږلی او چې دې قرآن تشریح مونږ ته کړی دا په حدیث کې موجود ده. د دې نبی احترام به په زړه کې کېنه او د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم افعال چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يفعل كذا، صحابه نبی علیہ السلام دا کار داسې وکړو دا او دا. دې احادیث ته وزن ما او ته محتاج کو، عاجزی بزن کې پیدا کو،
الب الله تعالی ما او تاسو دی منهج تراولی دی ته اسبه سو الله نه راوي دیو جن سورۃ النساء کې الله رب العالمین فرمایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله اکبر. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخالفت الله تعالی په دې آیت کې دوا لوی سزاګانې ذکر کړې. زه په قرآن کې نور ډېر ذکر دي خو دې آیت کې ته دوا ذکر کړې دي. یو سزا په دنیا کې یو سزا په آخرت کې. چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف وکړ ومن یشاقق الرسول ګوره دلته ومن یشاقق القرآن نه دی ویلې ځکه د رسول خلاف عین د قرآن خلاف دی. ځکه بل ځکه الله فرمای من یطع الرسول فقد اطاع الله چې د رسول اومني نو الله د الله به مانی. دا قرآن په خپل عقل ز او تنتلو نه به د خپل عقل نه تشریحات کول کوس دا پرويزي فرقه پیدا شوه دا او دا خلک گمراهان کوي کله یو د ګوسله راولي او کله بل د ګوسله راولي د خپل خېټه نه کتاب البطن نه خبرې کوي او حدیث پر خنداګانې کوي. نو زما محترم ورونه الله رب العالمین فرمایي څوک چې د رسول الله خلاف کوي ومن یشاقق الرسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف چې چا وکړلو داغه د سنت او داغه د حدیث سپکاوي په ځل کې نعوذ بالله کې ناسته داغه سنت ته پسپک نظر ګوري مخالفت کوي د بل چا خبره پیوچتای د خپل یو مولا د خپل یو مشر د ډلې د تنظیم د پارټۍ د لیډر د یو مفتی د یو بل داغه خبره د الله د نبی د خبره د پاسه کوي نعوذ بالله او د الله د نبی خبره چې د شاته کوي کله دا کار کوي من بعد ما تبين له الهدى پس د دینه چې دی انسان ته هدایت ښکار شوی دی یعنی خد دلیل راغو په سند باندې خبره راو رسیدا ټول امت صد پاسه سور لسو کال ټول امت دا وی چې آو په دې سند باندې د خوږ رسول صلی الله علیه وسلم نه دا حدیث ثابت دی او دا انسان دا رد کی او نه منی نعوذ بالله ولی چې د عقل نه منی یاد د یو مشری دا کتابونه کتلی غندونه چې هغه کم دلته په دې بری صغیر کې انګريزانو څخه کسان پیدا کړو یو غلام احمد قادیانی پیدا کړو چې د پیغمبري داوا وکړه او بیا به توې چې ما jihad منسوخ کړو چې د لانجه ختم شي مسلمانان سره jihadونه کوي په دې هندستان کې نه پریدي ناغه الله فعل کړو د مرخله کې مرګري نشو او خلکو ته ډایرکټ پته ولګي چې کافر دی ځکه یو مسلمان دا برداشت کولای نشي څنګه بل پیغمبر راشي دنیا او باغې کې ډیر علما شهیدان شو ډیر مسلمانان به شهیدان شو د چا جیلون نه جنازې وروتي خروست نه شو دې مسلې نه اول په قادیانی باندې د کفر فتوا اهل حدیث علما وکړه میدان کې ورته کلک ودرېد او بیا پکې دیوبندي علما او تر بریلیان پر ټول خلاف کې کلک ودرېد هغه فتنه اخیری انجام ته ورسوله او په ټول دنیا کې مسلمانانو ته دا خبر وو خو د غیر کتابونو ثابته کړه سړی کافر دی د پیغمبري دعوه کړی نعوذ بالله نو انګريزانو دا څنګه بل یو کس پیدا کړ او دا کس چې د يهودو لټریچر پڑھاو کړو ګولډ زهر يهودي چې زمونږ د نبی په حدیث اعتراضات کړی دي او دا غلام احمد پرویز دغه مخکې نورم تیر شوی دي نور کسانمو په دې بر صغیر کې په غوینه سي منظم دا تحریک ونه چلولې شو څنګه چې دوه چلولو ځکه چې دا د انګريزانو سره کلکټر پاتې شو د انګريزانو سره ډیپټي کوله به ریټایرډ شو د انګريزانو نه نو بیا راولګي د دې ظالم د مسلمانانو دوکه کولو د پاره دا ویلې چې زه د قران تعلیم تاسو کې عام کوم قران خور مسلمان دا خبره خو قران ټکي وي قران نو قران بس موږ له کافي دی قران الکه حدیث نو چې سو پوری د فتنه په دې خلکو کې ډیر نو خورا شوی نه د بوله او حدیث هم صحیح دی حدیث په متابعداري وکړه رست راولګي د مکمل ول حدیث ته ضرورت دی دی غلام احمد پرویز مکمل انکار شروع کړه حدیثونه او د قران د ایتونو تشریح په خپل عقل کوله تفسیر مشتد د تفسیر په نوم دی ټول به خرافات بکواسات دی به ټول ځکه چې پچا نازل دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا هغه نبی په قران عمل کړي کنه تاسو ته وایم او د قران احکامات په صحابه ته بیان کړي کنه په پوی کړي به کنه اچرته دي په حدیث
ان د نبی علی السلام تشریح او تفسیر خو نه منم د قران په تشریح کې، خو چې دا اوس د پاکستان د ازادۍ نه مخکې غلام محمد پرویز تیر شو، بیا چې پاکستان جوړ شو، بیا په دې لاهور کې مردار شو، لکه هغه چې سویل دي دا به موږ منو، دا به قران تفسیری دا به د قران تشریح نه، د قران په دینو می دا خلک گمراه کړو او د قران تشریح په خپل عقل باندې کوله، داغه شکل او شباهت، داغه د ژوند ناس ته ولاړه کردار کریکټر ټول د اسلام خلاف. نو دغه فتنه چې کومه وا هغه دا زهر وکړل په دې خلکو کې، او دغه رنګ بعضی نور کسانو زنادقه چې هغه د معجزاتو په باره کې د خلک په شک کې واچول، لکه اوسم په دې مصر کې بعضی کسان شته دي د منکرین حدیث مختلف ډلې دي کې واته ډلې دي، د منکرین حدیث چې کومه فرقه ده دي کې مختلف به دنه نوري فرقې دي، مختلف فکرونه دي بده کې. نو غوی دا وایي چې د موسی علی السلام څنګه په امسا باندې دریاب والو او دریاب چې د لارې پکې جوړې شولې او بو ودرېدلې، وای نه دا کې دی نشي وای، او دا بنی اسرائیل د موسی علی السلام سره پوری وتل په دریاب باندې، او فرعون ولاړو، بیا چې فرعون ور داخل شو هغه دی وړي او دوی دی نه وړي، دا په قران کې دا خبرې نه مني، او ځان ته قران والا ځان ته اهل قران وای، موږ قرانیون یو په دې مصر وغیرہ کې دي، ځان ته قرانیون وای موږ قرانیون یو، من قران والا خلک یو، اهل قران ځان ته وای، لکه په غلام محمد پرویز به ځان ته اهل قران ویلو، او داغه یو رساله براوتله هغه چې کوم دی طلوع اسلام نومې پکې خو د چې نوې اسلام راخیږي، لکه سار کې چنور راخیږي طلوع کوي کنه، طلوع الشمس کیږي، نو د طلوع اسلام نوم هغه لکه خو چې نوې اسلام راخکاره کیږي لګیا. نو هغه ظالم چې دی د مسلمانانو کې دا تخریب کاری خورا کړله، دا ذهنونه ولا خراب کړو، دا سر سید احمد خان چې کوم تیر شوی دی د معجزات نه منل، هغه یو فرقه جوړک نیچریه په نوم باندې، نیچریه د دې عوامو ته پته نشته، دا علماء سره د مکتبي جوړه کې دي څه نه دی ډکه، دا ګوري کنه علماء د ټولو فرقو مطالعه کوي لګي ناس دي ته الحمدلله، او د الله فضل له موږ دا ټولې فرقې داسې د الف نه یې پورې سټډي کړې دي، دا کله کله چې موږ رد کوو داسې نه کوو چې ظلم تاو کړی یا هم چا سره د پوری پټي مسله ده، قسم بالله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د بچ کولو د دفاع غمر سره ده، چې د مسلمانانو نه نبی هغه ته د میز نه ډیلیټ کوي، نعوذ بالله، چې پیغمبر د میز نه لري کوي، او د قران نه بدلو یو کتاب جوړ کار سره به د خپل عقل مطابق وي، او دغه رنګ خپل خیالات او خیالي سونو وګزغلې. نظم محترمونو دا اجازه مونته نشته، دا کتاب الله دې سره استاد را لګلې، هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، هغه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د قران نظام قائم کړ، په دې به فیصله کړي، کله خزي خاون خبر راغلی د نبی علیہ السلام دربار ته راغلی او مجلس ته راغلی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې پیغمبر دغه فیصله کړی ده، کله پلار او د زوی مسله راغلی ده، کله گاونډي او د گاونډي، کله پټو والا د پټو د فصلونو مینس کې بکله کله د صحابو مینس کې خبر راتله، چې لکه اول دوغو نمبر ستاده او کزما ده، دا مسله ټول په دې حدیث کې شته، نبی علیہ السلام دا ټول فیصله کړی، د دې ټول فیصلو د پاره د الله نبی الله را لګلو، چې دا قرآنی کریم د دې شرح به د الله نبی په خپل اقوال او افعال باندې کوي. نو په حیثیت د یو خاون هغه څنګه ژوند تیر کړي، ځکه نبی علیہ السلام ډیر نکاحونه کړی، الله ورته دا خصوصیت ورکړه چې هغه پابندی نه ولکه موږ باندې سلور نکاحونه پورې پابندی د الله په نبی دا پابندی نه و. سورۃ احزاب کې دا مسله موجود ده، تاسو ته یاد ده الحمدلله، کمل ګری چې قرآن درس تکینی. الله رب العالمین ورته فرمای خالصتا لک من دون المؤمنین، اے زما نبی دا حکم صرف تا پورې خالص دی سوا د نور مؤمنانو نه. نور مؤمنانو د پاره سورۃ مائده سورۃ نساء کې دي چې صرف سلور پوری نکاحونه جایز دي، او زمونږ تاسو خوږ نبی ته نور پیغمبران ته ډیر نکاحونه جایز دي. دا یو بیل مسله ده طرف ته نه ځم چې دا سوجه د پیغمبران ته ډیر نکاحونه جایز شي، دا ستاسو خواهش ته پاره نه چې خواهشات یې سړول نه، لکه انګريزان او يهود د اعتراض کوي، اې کې جدا حکمت ځکه د عربو طریقه بدا و چې چا سره به خپل ولی وکړه، نو به دا خبره ته خو وخت کې خوده. نو نبی علیہ السلام چې ډیر نکاحونه په مختلفو قبایلو کې وکړه، نو هغه ته دعوت ورسېد، سخرانه شو کنه، سخرانه به د زوم خبره ته وخت دی کنه، الکه وې زوم دی یار، او بیا چې پیغمبري محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دي کې دا حکمت چې د عربو کې نبی علیہ السلام په مختلفو خلکو کې دا
ودونه او نکاحونه وکي او دې سره د کورنۍ تعلق برابر شي، نو دغه قومونو او قبیلو ته د اسلام دعوت نه نوځي. دا نه چې کینه نعوذ بالله نبی علیہ السلام د خواهش راخسته او شهوت یې وګینه، نه، نبی په یو پیغمبر کې الله د سلويختو جنتی ځوانانو عمر طاقت چولې، یو پیغمبر کې د سلويختو جنتی او یو جنتی داغه د او یو نزیت چې کوم دی حوري به الله رب العالمین ورکه بدن کې الله طاقت اچي، الله رب العالمین به دې بدن کې طاقت اچي، بډاواله به ناراضي، بیماری به ناراضي، ستړیواله به ناراضي، دا رب العالمین بس دا طاقت به ورکه دی بندر. نو چې به ته چې کوم دی سلويخ جنتی ځوانان راجم کړه څومره غټ طاقت دی په یو پیغمبر کې، به په دومره لګو نکاونه گزاره کړی زموږ نبی صلی الله علیه وسلم، به دومره د خپل خواهش کنټرول کړی. بیا خپل بیبي ته شپې وای عائشه رضی الله عنها ته پرې مګدا چې لپاسي کې مود الله عبادت وکمو، دومره عبادت د شپې کوي چې خپې مبارکي پړسیږي او چوي. غرض میدار زما محترم ورونو، دا فتنې دي مختلفه چې مونږ او تاسو غواړي دا چې د دې خوب نبی نه محروم کی، نبی به نعوذ بالله د دې قران نه د لوبو کتاب جوړ شي والعیاذ بالله. لکه دا اوس چې د بعض خلک په لوبي کوي د خپل خواهش مطابق پټکی نه آگا قران ته ګوري او غلطي وای او غم لګي د ځان ته قران والا وای او دغه غلط تشریحات کوي بدبخت خلک. الله دې دوی ته هدایت وکي، موږ ورته هدایت سوال کوو، زموږ په دوی سره جهنم نه دی پیرزو چې ګنې موږ وایو چې جهنم ته لاړ شي. الله دې ورته هدایت وکي، او که هدایت په نصیب کې نه الله دې ور سره د دې چې د کومه معاملې مستحق دی الله دې سره هغه وکي. ځکه چې دا دومره زړه ورته چې د پیغمبر تشریح نه منما او د انګريزانو نه یو ډیټ شوی افسر داغه تشریح منم په قران کې نعوذ بالله، او زما عقل چې سوی او زما د مشر عقل چې سوی پکې منم، او د بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابونو چې کوم تفسیر نقل له لکه دا نه منم، دا به زې زړه ورته د زما محترم ورو. نو غرض می دا دوه فتنو اسلام له ډیر نقصان ورک. یو د روافضو چې کوم عبد الله ابن سبا يهودي، ځکه يهودو ته پته ولګیدا چې په میدان کې مسلمانان موږ نشو ناکاموله، میدان کې دوی شکست ورکول ګران دي، دا خلک چې کوم دی زیر کول ګران دي، دي کې یو جذبه ده، دا کلهږي مينو دا غلامی د چا نه مانی مسلمانان، دا الله او رسول په نوم سر ور کوي، نو دا به څنګه لکه موږ کنټرولو چې دې اصلي دین نه محروم. نو دا ظالم راولګي د ظاهره کې کلمه ویلا، صحابه خوشاله شو چې ځکه يهودي ایمان راوړ، صحابه سالم الغیب نو کنه دا دونه ورانکار دي، روسته بغټه تخریب کاری شروع کړي. عثمان رضی الله عنه ملاقات تراغه دغه زمانه کې ایمان راوړ، هغه دومره خوشاله شو چې ماشاءالله ګوره تا يهودیت پرې خو د زموږ اسلام تراغه. دا ظالم بیا لاړو دی او ناشنا تحریک پټ شروع کړو، لاړې د دې زینا هغه مصر واغه علاقو ته لاړو چې کوم ځای کې دا نوی خلک اسلام ته راغلي او صحابه به کومه علاقې فتح کړي، نو هغه خلک په دین پوره نه پوهیدل. لکه اوس مثلا د دې ځای اوس د یو تحریک شروع شو د هندستان هغه علاقې فتح شي چې هغه هندوان پکې دي او دا غیر مسلمان پکې او هغه علاقې اسلام ته داخل شي، مثال وي، نو غریبان په اسلام پوره نه پوهیږي. اول ته وسړی ورشي غلطي خبر ورته کوي چې دا اسلام دی او دا اسلام دی، ابو شټیک تم دا په اسلامي نه. نو دې ظالم ال تلاړو دغه علاقې ټارګټ کړي، ځکه د زهر په مکه مدینه کې نه خورېدل. مکه مدینه کې صحابه او دغه اولاد پاتې وو، هغه په قران او حديث پویو، دا منهجي انسان چې تکړه او په عقیده پویا دله دوکه ور کول ګرانی. لکه الحمدلله د ځان صفت نه کوم ډیر کمزوري ګناهګاری، خدای دې سمېنستا یو غلط عقیده ولا راولا 3 غنټه درس دی وته ور کې ټول ورځ ځان ستړی کی، دلته سودا خرسيږي نه خرسيږي، لکه ټول خان دي لازم غلکانو پر خان دا سور مړه ګډي وډي زنانه مو پر الحمدلله زمونږ خان دا څه ګډي وډي وي مړه ټول خبري وي د قران او حديث خلاف وکړ. ځکه دا کم کس چې تکړه علمي وي په عقیده پوي په قران او حديث هڅوک نشي دوکه کوله، خو چې کم ځای کې یو کس نه په قران پويږي نه په حديث او نه وې کس او خاليوزين لکه زمونږ د سټوډنټان رونه واخله یا د عوام خلک واخله غریبانان اچ یو کلیپ موريس تغریب ګډوډ شي، هلکه دا اوس کنفیوز شو، دا یو مولا او یو سوی دا بلبل، ځکه غریب سره علم نه، علماء ته رجوع نه کوي. ما ته چې بیماران شو تکړه ډاکټر له ورزو کنه ورزو تکړه ډاکټر ګورو فیس ورکو او ټیسټونه را لو کې هغه ته پوره زموږ ایکسرا وکي، زموږ ټیسټونه نه بعد راتوي تاکي دا مسله ده، دا دوی استعمال کو د دې سیز نه پرهیز کو. تقشان د علما چې په قران او حديث کوی دي دا د فن ډاکټران دي، چې یو دینی مسله راتله یو صحیح عالم ته یو جيد عالم چې په قران کې الله مهارت ورکړي او د نبی عليه السلام په حدیثو کې
هغه د دوه علوم باندې عبوري او هم د صحابه کرام رضی الله عنهم فیصله دا ټول هغه مطالعه او سټډي کړی وي هغه دور د خلفای راشدینو نو چې کله ته دله مسله وي چې به ټول خبره باندې پوهیږي اکثر خلک هغه په حدیث په تفصیل باندې نه پوهیږي ګډوډ شي لکه وختي ما یو حدیث کتاغه د ام حرام رضی الله عنها پرمیسا د دین مو یو صحابیه و د نبی علی السلام په تروریانو کې راتله رضاعی تروري کې رضاعی نبی علی السلام کله کله د خالم ورتللو ملاقات مدینه کې و نو یو ورځ نبی علی السلام دې کرا خوب وکړلو دا مثال د پاره چې تاسو د عظیم کلیر شي د الله د نبی سترګې کولاوي شوي او د الله د نبی صلی الله علیه وسلم ته کوم وحی کیږي او کوم د آینده زمانه او پیشنګوئی ور کوي ناغه خود ځان نه خبرې نه کوي قران وای و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی رسول الله ته خوب کې وحی وشو چې داستا امت بزی او د روم ملکونه به فتح کیږي او بیا به د بحر جنگ کوي بحری جهادونه به شروع شي او دا مسلمانان به غټ فتح حاصل کړي قبرص په فتح شي او دا علاقه لکه د معاویه رضی الله عنه زمانہ کې به د بحر جهاد شروع شو د دې بنیاد هغه خیر نبی رسول الله خوشاله شو خان دی لګیا دی ام حرام رضی الله عنها ورته وی یا رسول الله لم تضحك یا رسول الله اذا الله رسول څنګه خان دی په دې خله مبارک باندې خندا ده و یره داس یو خوب مې ولید الله راته یو زیر راکه زما د امت دا ځوانان دا مجاهدین بزیو دا د روم علاقه قسطنطنیه د علاقه په فتح کړ او تر دې پورې و چې ازمه کلاسکه په سمندر کې به jihad شروع شي زما امت بدومره یو ترقیب الله ورکی سمندري جهادونه به شروع شي بيد الله نبی دعا وکړه چې الله دې لخر کې ما مو ګرځي زنانه دا جذبی دي د الله د نبی د زمانه د صحابه د زنانه او د جذبی تی په سړو به خبرې کوي بيد الله نبی دې لخر کې خزم لاړه څه خدمت خو به وکم د مجاهدینو کنه و اذا تب پاګه کې داخله طلب کې الله صدر کې دې لخر کې بیا د الله د نبی سترګې پټ شي بیا چې بیدار شي بیا یو خندل بیا یو خبره وکړه درې ځله دا کارو نو دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام دې زنانه ته فرمایل صحیح حدیث دی او په دې یو حدیث کې دا خبره ده چې تب په دوی کې او بیا وترستو تب په دوی کې نه نو دا خبره ده منکرین حدیث او پرويزان چې دې حدیث ګوري کړه وګوره وې دا حدیث دی تا څنګه پیغمبر نعوذ بالله څنګه چل دی دې پیغمبر مبارک یو ځلې دې زنانه ته تب په کسانو کې یو بیا ورته تب په کسانو کې نه سو په دې پوهیږي د په حل باندې دی حدیث ځان په پوهی کوي الحمدلله ځکه موږ زموږ په شان طلبه ولا چرآشي موږ هم په تاسو پوهیږو پاتې لازم غټ غټ مشایخ خو به په خود پوهی کوي اصل کې دا پیشنګوئی بیا د معاویه رضی الله عنه زمانہ کې پورا شو او د الله نبی فرمایلی اول جيش اول اغل اخکر یغزو مدینه قیصر چې هغه به jihad شروع کړي او د قیصر خار به ونیسي د قیصر هغه قیصر روم چې وته وی لکه دا هغه رومیانو چې کوم مشر بو باچا ته قیصر ویلې کېده دا وی هغه اهم خار به ونیسي قسطنطنیه نو اصل کې روم فتح شوه د عمر رضی الله عنه زمانه کې ده او فارس هغه زمانه کې فتح شو خدا خار لا پاتیو دا معاویه رضی الله عنه به نیولې دی بس ځکه دې غون کړ بالکل ګټ ته غون کړ ختم یې کړو له طاقت نو معاویه رضی الله عنه به بحری جهاد شروع کړی او دا خلک به اخیره کې هغه والدا کفری ولا والدي دا ځکه خو بدنام کړی دی معاویه رضی الله عنه ځان له دونه فتح کړی دا چې مخکنو درې خلفاو کوم فتح کړی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه زمانه کې تاسو تمام ویلې فتح نه دي شوی خپل مینس کې عاشور شونه وغیرہ نو معاویه رضی الله عنه به را لګیدل دی دا د ځوان بچی دی چې بیا د هغه صحابه چې څومره ټول هغه کوم فتح کړی دا غي په نیمه نه زیات فتح د ځان له وکړل او دا ټول د کفر ملکونه په اسلام کې را داخل کړل نو دا ام حرام رضی الله عنها چې کومه ام حرام بنت ملحان رمیسا رضی الله تعالی عنها چې د الله نبی ورته اتبع پکې او بیا ورته اتبع پکې نه دي سمانه ده دا په دې لخر کې وا چې کله وې دوی روان شو په کشتو کې نو دا ور سره وا خو چې کله غزا شروع شو نو دا په دې لار کې وفات شولا او هغه د غزا زیته ونه رسیدا اوس په پوي شو څوک په پوي نشو پوي شو کنه د الله نبی ورته اتبع په دې لخر کې نو لخر کې خو وکنه لکه اوسته په یو لخر کې روان شي نو لخر کې ته شامل شي شمار شو پکې ادا دې چې کوم خواهش اظهار کوغه د دې پوره شو
خو چې کله بیا جهاد شروع کېده غزې ته دا ونه رسېد او په لاره کې دا وفات شوه په مجاهدینو کې شمار شوله د الله نبي ورته پیشنګویي ورکړله چې انشاءالله ته به په هغه کسانو کې الله پاک به پکې تا حسابوي په هغه کسانو کې لښکر کې به ته یې خو چې دا ورته وایي چې بیا به پکې نه معنا دا ده بیا به د هغې نه مخکې په تا وفات راځي خو دا په دې اشاره پوه نه شوله ذهن به کېدی شي نه ور رسېدلی خو وروستو بیا چې کله دا واقع مخې ته راغله نو صحابو یې وګورئ د الله د نبي پیشنګویي چې هم پکې شامله شوه هم پکې غزا کې شامل هم نه شوه ځکه ونه رسېد هغه د جنګ ځای ته پوره نو غرض مې دا دی زما محترم ورونو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم الله رب العالمین دې ایتونو کې فرمایي دا کوم چې د سورۃ التوبه سلام نمبر 8 ما ولست والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه دا نن یو رافضی دا سوال کړو کوم چې صحابه دشمنان دي هغه دا رافضی دي چې هغه د دې خپل روافضم دشمن دي خلاف دي ډیر تنقیدونه پکوي دي دا ټول کارونه غلط دي ناغه دا ویلي دا دعوی کړي وا یو پوسټ کړو پاغي باندې به ته الحمدلله موږ دا جواب هم لیکلو چې به استا قران کې مطالعه نشته کمزوري ده هغه ویل چې را صرف هغه صحابه رضی الله عنهم لقب ملاو دي چې کم صحابه په حدیبیه کې د نبی علیہ السلام سره بیعت رضوان کیو لکه دا بهم د دینور روافضونه لګ نرم دي نو ویل چې کوم سوار لسنیم سو صحابه نبی علیہ السلام سره بیعت رضوان کیو نو قران ویلي چې بس الله تعالی د دوی نه رضا ده لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره قران صفا اعلان کوي چې دا ټول صحابه چې د ونه د لاندې کېناستو بیعت د سره کوي زمانه نبی دا ټول د دین الله تعالی رضا ده ويرا و د دې نور صحابه مبارک دا نه دی راغلي چې الله ته رضا ده ما ورته د آیت د سورۃ التوبه سلام نمبر 8 الله رب العالمین دې ټول صحابه مبارک فرمایي چې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم هغه صحابه چې اولی ایمان راوړل اسلام ته سبقت کړی دی او د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری دي او بیا چې د دوی تابعداري کړی ده د دې کشران صحابه دي او الذين اتبعوهم کې د ارستو امت ما تام داخليږي چې د صحابه په منهج مونږ روانيو او هغه شان د دین اومنو څنګه چې صحابه کرام رضی الله عنهم منل چې ډلې ټپلې تفریقي او دا لانجی مانجی به کې نه منهج د صحابه کتاب او سنتو که زما واست منهجم کتاب او سنتو قران او حديث نور خبرې نه یو د الله کتاب او بل د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر رب العالمین دا نبی مونږ ته معلم را لګل راته وای چې دته وګوره او دا غشان عمل وکوي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او دا څنګه ومن يطيع الرسول فقد اطاع الله او وان تطيعوه تهتدوا کده دی نبی تعتم قال به هدایت ترسيږي او بیا الله فرمای کده دی نبی خبرم ونه منلا وګوره خیال کوي فتنه کې مبتلا کېږي او په دنیا کې به فتنی او په آخرت کې به عذابي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الله رب العالمین فرمایي ود یریږي هغه کسان چې مخالفت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر او د طریقې نه چې دوی ته به فتنه ورسیږي د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث او سنت نه اوریدل فتنه د قران دا وایي او يصيبهم عذاب اليم یا به دوی ته دردناک عذاب ورسیږي که توبه دې ونخکله فتنه کې مبتلا کېږي بل فتنه تاجت نشته نعوذ بالله چې کله دې د حدیث په باره کې پزړه کې بدګماني راغه بس دا فتنه د تباہی د پاره پوره ده قران په دې گواه ده سورۃ النور کې الله فرمایي او الله بدر دردناک عذاب درکې زما محترم ورونو وختي مرته ما ویلې چې الله تعالی په قران کې فرمایي کزان دې محتاج و نه ګڼلو دی رسول ته نو زدیم د دې دین نه ګوره دنګوما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا دا آیت یو طرف ته په حجیت حدیث باندې مضبوط دلیل بل طرف ته د صحابه کرام رضی الله عنهم په سبیل او د صحابه په منهج باندې دلیل لري چې صحابه کرام رضی الله عنهم الله دې آیت کې موږ ته معیار ګرځولي څنګه چې سورته بقره کې الله رب العالمین فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا واوري صحابه که د دنیا دی نور خلقم داسي ایمان راوړو لکه څنګه چې تاسو راوړی دي نو یقینا دا ټول خلق به هدایت ته ورسیږي معلومه شو چې کله موږ د صحابه کرام رضی الله عنهم منهج اختیار نکړو
مونږ اړو هدایت ته رسیدې نشو. اسی په مونږ کې ځان ستړی کوه، اهدنا الصراط المستقیم وایا، خو رسیدلې ورته نشي. لکه هغه یو شاعر وای ترسم نرسی بکعبه ای اعرابی، کین راه کې تو میروی به ترکستان است. اے اعرابی باندې چیا وای زتا ته حیران یما، زه در باندې ترس کوما چې ته کعبه ته نشي رسیدلې، روان د ترکستان په لارې او خلکو ته زه حج عمرې روان یم او کعبه لزما، نو د کعبه په لار خو ته نه روان، ته په بل لار روان. یو سړی چې کوم طرف ته ځي دا هغه ګاډي ټیکټ والا کړه. ته اوس مثلا زه کراچۍ ته او ټیکټ دې د لاهور واخصم، ته به کراچۍ ته ورسې. یا مثلا ته زه اړې ته لاړې چې زما کراچۍ ته او ټیکټ دې د ګلګت واخسته، او ته نشې رسېدلې، غلط ګاډي کې ناست، غلط ګاډي کې مه کېنه. صحابه کرام منهج پیژنه، د صحابو منهج. الله رب العالمین فرمایي چا چې خلاف کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، پس د دې نه چې د انسان ته هدایت منه دلیل ښکارا شي. او بیا ورپسې ګوره ويتبع غیر سبیل المؤمنین، او دا سړی روان شو غیر د لارې د مؤمنانو نه په بل لاره. دا آیت چې نازلیږي مؤمنان څوک دي؟ په زور وایي څوک دي؟ صحابه کرام رضی الله عنهم. الله حواله په صحابه ورکړي، ځکه دا اولنی شاګردان دي د نبی علیہ السلام ته. دا د اولنۍ مدرسې چې کوم زمونږ د خوږ نبی مدرسه ده، په مکه کې دار ارقم او په مدینه کې صفه او مسجد نبوي، دا د هغې نه فارغ خلق دی. دوی مخامخ د نبی علیہ السلام خطبې اورېدلي، سفر یې ورسره کړي، حضر ګاوڼ او درسونه یې اورېدلي دي، قرآن او حدیث یې زده کړی. ځکه الله دې آیت کې فرمایي او د دې مؤمنانو د لارې نه غیر لاره باندې روان شي، منه د صحابو منهج پرېږدي او په غلطو منهجونو، غلطو فرقو، غلطو افکارو، غلطو نظریاتو پسې روان شي. نو الله فرمایي زم پروانه ساتم، نوله ما تولى، من به واړو به دنګ وغه طرف ته چې واوړېده، ونسله جهنم، الله وی زی جهنم ته ور داخلو. چې زما د نبی او د صحابو لارې پرې خو د چرته داخلو جهنم. سورۃ النساء د آیت په دل معلومه شو من به خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت کو او چل به د چانس دکو. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نا هغوی راته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اداره نقل کړی ده، یو حرکت راته را نقل کړی ده. تر دې پورې په صحیح بخاری کې چې د نبی علیہ السلام د حج کوم اوږد حدیث دی، په هغې کې د نبی علیہ السلام یو پړاو هم ذکر دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په لاره روانو، پیله پړاوی په کوم ځای کې وکړو او د لارې نه ښي طرف ته که د لارې نه ګس طرف ته، او دلته څو ونې ولاړې وې، دلته کنده وه، د کندې غاړه وه، دلته یو کوې و، دا ټولې خبرې ذکر. اگر چې هغه څیزونه اوس نشته او ختم شوي دي، خو هغه لاره هغه هم صحابو ذکر کړې ده چې نبي علیہ السلام یو پړاو دې ځای کې واچو، بل پړاو یې دلته واچو، بل پړاو نو هلته ونې هم ذکر کوي چې دلته وړې ونې ولاړې وې، بیا یو غټه ونه ولاړه وه، او دلته پړاوی چې اچو نو ښي طرف ته شو، چې دا بل پړاوی اچو نو ګس طرف ته شو د لارې نه، او دلته ډېره کوي او دلته دا و دا پوره نقشه او جغرافیه هم ذکر کړې ده. حالانکه دې ته په احکامو کې حاجت خو نشته، د حج په احکامو کې دې ته حاجت نشته چې کوم ځای کې نبي علیہ السلام پړاو کړی موږ به ملته اوس موږ جاز کیږو یا ګاډو کیږو. خدا د صحابه هغه انتهایی دیانت دی، انتهایی هغه مینه ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې یو ادا او حرکت ته ګوري او هغه یادې په ذهن کې کېنی او بیا خپل شاګردانو ته منتقل کوي چې نبی علیہ السلام سفر په دې طریقه وکړو، حج په دې طریقه وکړو، مدینه مکې ته چې ننوته په دې لار ننوته، او چې حج وکړو واپس راوته په دې وادي محسب په دې طرف باندې، په دې ښکته طرف باندې راوته، چې ورنوته په دې بر طرف مکې ته ننوته، چې راوته په دې ښکته طرف باندې راوته. دا لارې ذکر کړي صحابه، دا ټول تفصیلات الحمدلله په حدیث کې موجود دي. غرض دا دی زما محترم ورونو، صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د دې په باره کې ګستاخانه لهجه چې څوک استعمالوي، دا فتنه وختي رته د عبد الله ابن سبا د دې بنیاد کې خبر. هغه نوي مسلمانان چې په مصر وغیرہ په دغه ملکونو کې او بصره وغیرہ کې هغه کې دا فتنه خورا کړه د عثمان رضی الله عنه دور خلافت. په عثمان رضی الله عنه پسې پروپاګاندا جوړ کړو، د خپلوان چې کوم دی غیلا د حکومت مناسب ورکړي دي، او د بیت المال غلط استعمال، او د دا خلک را بلوک یو تحریک شروع. اولنې خطرناک تحریک او اولنې خطرناک فتنه په امت کې دی عبد الله ابن سبا برپا کړل، او خلک د چا دشمنان کړل؟ د صحابه کرامو. او ټیټلی کم ولګو، ها ټیټلی کم یو اهل بیت سره محبت. ټیټلی يهود خو چې کار کوي ډېر جوور کار کوي، کنه ډېر لري سوچ، ځکه چې کو د ټولو رد کوي نو بچاله کته بيخي سره مسلمان نه دوکه باز. نو ټیټلی د اهل بیت را واخست
چې ګوره د اهل بیت سره ډیر ظلم روان دی او اهل بیت کوم دي دار دي حقدار چې دا خلافت ورته ملاو شوی او دا چلو دا پراپګاندا شروع کړو د علي رضی الله عنه مبارک مبالغه آرائی داغه په باره کې هغه صفات چې هغه د الله د پاره پکارو هغه غل ورکول او خپل علي رضی الله عنهم د رد وکړو د نظریات او د عقاید چې دا بکواس کوي دا غلطه خبره کوي زره دینه مبرای او دا پراپګاندا وکړه چې دی علي رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام پټ علمونه ورکړي دي پټ علمونه ورکړي هغه نور ته نه دي ورکړي صرف علي سره دي چا ورته ویلي علي رضی الله عنه ته دا خبره رښتیا ده چې تا ته نبی علیہ السلام پټ علمونه درکړي دي هغه د نور امت ته نه دي ورکړي هغه ورته نه نبی علیہ السلام څخه خائن خنو چې په دین کې ګنې خیانت وکړو چې د نور ته نه بیانول او ماته بیانول او هغه دین او ضروري نو دین خو به ټول ته بیانول پکار یو خو د کور مشوره یا به جدا خبرې سره یو کس سره کوي او چې دین نو خو ټول خلق ته بیان کړي نو علي رضی الله عنه فرمایي دا دروغ ما ته نبی علیہ السلام داسې خاص خبرې نه دی راکړي چې پټې راته خودلې دي او د نور خلکو ته نه خودلې او صرف ماته خودلې او زی پاګې باندې کې خاص کړی ما د دې په خپل د دې نظریات او رد علي رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې کړی دی زما محترم هغه فتنه را روانه و هغه اول عثمان رضی الله عنه شهید او د هغه فتنه بلوایان راوستو په داسې وخت کې راوستو ټول خلک لاړه مدینه خالی شو حج له خلک لاړه او تیار مقوا ورغه په مدینه باندې حمله وکړه دی ظالم ظاهره کې را روان شوی چې د خپل ډلې را روانه کړو په دینوم چې موږ زو حج له او یو د په لار کې پلانینګ بدل کړ او لارې چې کوم دی بدل کړ مدینه باندې ورغه په عثمان رضی الله عنه باندې حمله وکړه هغه په کور کې محاصره کړلو مسجد نبوي قبضه کړلو او د دې فتنه والا یو کس چې کوم دی امام شو په مصلا به ودرېدو او عثمان رضی الله عنه نه پرې خو چې مسجد تراشي امامتي وکړي حتی چې هغه شهید چې واقع تاسو ته معلومه به هم دوی شهید دغه تحریک دغه خلک دا فتنه والا رستو زمانه کې بیا چې د علي رضی الله عنه دور راغی صد علي رضی الله عنه په گروپ کې نه وته صد معاویه رضی الله عنه په گروپ کې نه وته بیا غوي جنگول هغه فتنه روانه دوه جنگول لګي دلته نه امکارونه کوله خو نه امکار کړ نو دا نه چې د باز خلک هغه حدیث یادای چې نبی علیہ السلام عمار رضی الله عنه ته ویلو چې تبه د یو باغی ډلې د لاس چې کوم دی وجلې کېږي ويح عمار تقتله الفئه الباغيه واذا باغي ډله چې د معاویه رضی الله عنه ډله دا غلطي خبره مکوه دا بکواس مکوه او نعوذ بالله اذا جهنم ډله دا الله نبی ورته جنتی وي تور څنګه جهنم ډله دا الله نبی صلی الله علیه وسلم په خپل جون کې فرمایلی حسن رضی الله عنه سره روانو ماشوم نو سي او یې فرمایل ان ابني هذا زما دا بچی چې کوم دی دا حسن او یې فرمایل دا سردار دی سردار حسن رضی الله عنه ته ویل دا زما سردار بچی چې دا به د دوه مؤمنانو ډلو په مابین کې صلح کوي دا الله نبی دوانو ته مؤمنان ویلي د علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه ډلو ته څه ویلي دي مؤمنان دا خپل من کې اجتهادي خبره و د اجتهاد په بنیاد چې انسان کار کوي چې پکې ختم شي هغه جنت ته ځي الله ورله اجر ورکړي ذاتی عناد باندې نو لګیا دوه طرف خپل دلایل ویل معاویه رضی الله عنه او عائشه رضی الله عنها او د نور صحابه چې بایک 10 مبشرو داغي مطالبه دا و چې عثمان قصاص واخلا واقعي امیر المؤمنین باندې دا لازمي قصاص بنافذ کړي او علی رضی الله عنه فرمایي چې لګه مقرره کړي دا شورش لا وسم داخله دا فتنه برپا ده زموږ په صفونو کې را نوتی دي نو یو دم کلاس پیاچو منو مسله راته جوړه نشي نغزان له عذر ویلو دیو تخپل عذر ویل شو دا الله حکم دی الله حکم کې ولې لیټ والے کې فورا داخله د مرینه ونی سجده فتنه نور خور نشي او علی رضی الله عنه چې نه لک صبر ورته کوم دوانه تر تخپل دلایل وای دوانه مسلمانان دي دوانه د شپې تعجب کوي دوانه تقوادار دي دوانه رجینی سي دوانه جنت غواړي د الله نه د الله نبی په خپل جون کې فرمایل دا زما بچي برازي به دغه دوانو ډلو په مابین کې صلح کوي ناغه د باغیانو ډلو د عثمان د د علی رضی الله عنه په گروپ کې نه وتا د معاویه رضی الله عنه په دوانو کې نه وتا دا څومره کده عمار رضی الله عنه شهید شوی دی دغه خلکو کردار پکې دی هغه کسانو تحریک دی چې د عثمان رضی الله عنه د شهادت نه روانو دغه تحریک دی اصل او خلک د دې حدیث غلطه تشریح کوي غلطه معنی کوي دې د پاره چې په صحابه باندې اعتراض وکي لکه پرونه یو بدبخته زمونږ د پاکستان عجیب باندې یو حالات دینو هر کال بلکې په کال کې سوزل داخله را پاسيږي او په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې حمله کوي او اعتراضات اوسم په دوی کې یو دی یو پلیت په دې دغه کې دی په لاهور کې او لازان باندې دا لباس د سره چول چې ګنځه په کې معتدل غونته کې یما د سره معتدل نه چې صحابي دشمن شي کې ولا سه اعتدال
دغه ولا کوم اعتدالي چې الله قران کې فرمایي وکلا وعد الله الحسنى ما د ټول صحابه سره د جنت وعده کړی دا وکلا وعد الله الحسنى دینه مخکې ایتونه وګوره د انصار او د مهاجرین او دغه رنګ د هغه صحابه چې د فتح مکې نه مخکې ایمان راوړل او هغه صحابه چې فتح مکې نه بعد ایمان راوړل دا غي تذکرہ د ایتونو کې او دینه بعد الله فرمایي کله فتح مکې نه مخکې مؤمنان دي او کله فتح مکې نه بعد دي وکلا وعد الله الحسنى ټول می بخلي دي ما سره وعده کړی جنت ول ورکوم نبی امام تعالی سپکار شوم په پاغي باندې زبان درازي کو لعن تعن کو دا غي په باره کې غلط الفاظ استعمالو او بیا لا دا چغم وو چې امن پکار دی نو دا امن دشمن خو په دې ملک معلوم دی امن څوک نه غواړي امن څوک خرابوي ارکال صحابو ته کنزل څوک کوي د اهل سنت چې څومره مسالک دي کاغه حدیث دي کاغه دیوبندیان دي کاغه بریلیان دي کاغه د نورو مسالک ولادي چا وس پوری کوم صحابي ته نعوذ بالله کنزل کړي اهل بیت کې چاته کنزل کړي نعوذ بالله مونږ خو ټول احترام فرض ګڼو نو دا مسله خو چې کوم طرف نه جوړیږي هغه سوري بند کوي کنه امن چې کوم ځای نه خرابيږي هغه ځای نه بند کوي کنه مسلمانانو طرف نه څه مشکل نشته د اهل سنت د طرف مونږ ته ټول محترم دي خدا کم کس چې اعتراضات کوي په صحابه باندې او دغه رنګ ښکارا کنزل کوي او بده ردی وي دغه کسان کنټرول غواړي الحمدلله مونږه د دې ملک امن او د ټول عالم اسلام امن دا مونږ ته محترم دي په دې لنډ وخت کې ریکارډ راوچت کا د مسلمانانو ملک کې بدامني چا پیدا کړی مسلمانانو په ملک کې فسادونه چا وکړو او مسلمانان د کافرو نه زیات چا وجلی همدغه خلک دي چې چې وਹੀ او بیا وي امن او امن الحمدلله د اهل سنت د طرف نه مکمل امن دي امن چې همیشه خرابيږي دا غ طرف خرابيږي نو په دې وجه باندې موږ دا وایو چې داسې خلوته دي لګام واچولې شي داسې کسان دي کنټرول کړلې شي چې په دې ملک هر وخت دی ورونه لګي د بدامنۍ د فساداتو کله یو صحابي پس کنزل کوي کله بل پس کنزل کوي کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه پس کله عمر رضی الله عنه پس کله عثمان رضی الله عنه پس کله په بل معاویه رضی الله عنه پس کله د نبی له سلام بیبي په عائشه رضی الله عنها پس کله په حفصه رضی الله تعالی عنها پس د نبی له سلام بیبي ده او کله په نورو صحابه باندې لعنتونه وي نعوذ بالله نمنګ دا وایو چې دا صحابه کرام زمونږ د اسلام او زمونږ د نبی اولین جماعت دی الحمدلله او د دې سره محبت د ایمان دی الله رب العالمین دې ټول صحابه کرام رضی الله عنهم سره محبت زمونږ په زړونو کې واقع کې والله دې زیات کې او الله رب العالمین دې زمونږ د ملک سره په ټول عالم اسلام کې امن او امان قائم کې او څوک چې د امن دشمنان دي او د قشان فسادونه کوي او دغه رنګ په صحابه باندې لعن تعن کوي او د حالات خرابوي اول دی ورته الله هدایت وکي الله دې توبو توفیق ورکي او کدا نه او په ځکه د قشان بغض رب العالمین ور خپل سزاګانې ورکي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم